وجعل منهم وزراء وأسهارا وإخوانا وسيجيء قوم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډېرو غیرتمندو په دې مسلمانانو یقینا محترم زما ستاسو علاقې ته راتګ او باقاعده څه پروګرام څه ترتیب نو سحر تقریبا معیار جلجل کیو التستاسو مشهور ما سره ضابطه وکړه چې زموږ پروګرام نه زموږ علماء طلبه ملګري راځي شوي دي او دا ټول خواهش لري چې لازماً مونږ ته حاضري وکړي. ما ورته ویل چې مسعودن زما یو ځکه بیان دی او یو میاشت مخکې کلمه غوښتل د واده پروګرام دی ما زیګر نه پروګرام شروع دی مسعودن په کې خلنه بیان پسې زما دی نو ما ورته هلته مې رسېدل مشکل شي خو دی وی چې کوشش وکړو چې راته کې شي صرف حاضري مونږ ته وشي بیان د خیر له ورشي نو ام بخوي مارا دا ملګرو جذباتو ته وکړه دا وی محبت ته وکړه هغه ملګرو ما ته ویلو ته ما خام تر ازي ما وی سره به وکړم ان شاء الله العزيز ما سوتن ته تاسو ته رسیږم بیان ته حاضري کوم دا ملګرو د محبت په بنیاد باندې او مخکې تقریبا پروګرام نام زماده علاقې کې جوړ شوی و بسغه حضرات چې ټول عمر کوشش کوي مسلمانانو باندې د کفر فتوی لګي د شرک او د بدعت فتوی لګي لیکن به چې کله دا واوري اهل حق د علاقې تر روان دي هغوی په کېنټنی و بیان کوي پته ورته ولګي زمونږ هغه جولا جال شفیزیش کاله مهنت پر چکړه دی دا عنکبوت هغه جال ختمیږي ورکیږي هغوی بیا د یهودي سره مدد ناره ولګي د پابندۍ کوشش وکړي نو مخکې دغه څه قسمه حالات تېر شوي وو د دې وجې نه د هغه ملګرو خواهش دا وه چې صرف حاضري راته وکړه باقاعده پروګرام به انشاءالله العزیز بیا شي محترمو صرف د هغوی د دغه نارې د ماتولو دپاره ما ستاسو علاقې ته حاضري کړې ده انشاءالله العزیز مستقل پروګرامات ته به بیا حاضري کوي انشاءالله یاران دین ته صحبت باقي یاران دیني صحبتونه به کېږي بیا انشاءالله العزیز محترم تاسو په وړاندې د وخت مناسبت سره په سره چې کله مونږ په امام د ملګري راغلي دي مونږ به کوو دا مخکې محترم دی وقت کې د حق او د باطل په منځ کې یو جنګ ګرم دی او معرکه ګرمه ده تاسو که خیال وکړئ د باطل هدف په دې درې ځایونه دي محترم هغوی زموږ په درې ځایونو باندې حملاور دي او دغه درې واسطو سره د امت تعلق ختمول غواړي دغه درې واسطې چې هغه زموږ د دین بنیاد دی هغه درې واسطو باندې د امت اعتماد ختمول غواړي دغه درې واسطو سره د امت رشتو تعلق کمزوری کول غواړي اول نمبر محترم صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دویم محترم ائمه مجتهدین ائمه دین چې موږ څلور امامان وایو او دریم نمبر محترم علماء دیوبند اول نمبر کړي تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین یقینا دا بنیادی کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن نقل کوونکي صحابه کرام دي د احادیث نبویو نقل کوونکي صحابه کرام دي د دین او شریعت نقل کوونکي صحابه کرام دي یقین دي چې صحابه کرام زموږ په نظر کې نعوذ بالله مشهور او ګرځيږي د صحابه کرام والا کړي باندې د امت په اعتماد ختم شي محترم دین په دین پاتې نشي نه به مو تاسو نبی په لاس قرآن راشي نه به احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم راشي نه به دین او شریعت کې مستفید اتفاق شي دیو جن محترم تاسو قرآن چمچي صحابه کرام کوم الفاظ سره قرآن یادي تقریبا 450 مواضع کې قرآن مجید کې صحابه کرام رحمت ورکړي صحابه کرام صفات بیانوي صحابه کرام حالت بیانوي کلوي اولئک هم المؤمنون حقا کلوي اولئک هم
मुफ्लिहून चलो वही कुरान मजीद से पहले सहाबा किराम दे ईमान के वही वर्कई तो सहाबा किराम दे जन्नत के दो के वही वर्कई रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ुआन चलो सहाबा किराम के सही मोमिन के दो के वही वर्कई चलो उम्मत और सासुर पर ईमान के मेयार सहाबा किराम दी सासुर पर अकीदे के मेयार सहाबा किराम दी सासुर पर अमल के मेयार सहाबा किराम दी आमीनू कमा आमन अन्नास चलो कुरान मजीद मुतरफई والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومحترم صحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين नबी ने सलात व सलाम बड़े शख्स और बाज़ की मौत तक ताकीद की मौत के सहाबा किराम हला मकाम रखई नबी मकाम रखई मर्तबे रखई अनस रजी अल्लाह तआला रवी दे नबी ने सलात व सलाम फरमाई इन अल्लाह अख्तारनी व अख्तारनी असहाबी अल्लाह से मुंतखब करे हमारे बारे सहाबा किराम मुंतखब करी दी उसे जी कौम जर्द जी कौम बराशी युई सहाबा किराम वाइबुन बबयनी तदीव दिन तीस बकई तंजल बन गई सहाबा किराम वाइबुन बबयनी तीस बकई कल बता तो भाई यार वो कलिमा तो ऊपर नबी ने कलिमा नबी ने सलाम दे मुंगो कलिमा उस्मान ने मेरे मुंगो कलिमा नबी ने सलात व सलाम दे दा अगर मुसलमान बशकिल की भी तो नगल के तबोसो की यो मजलिस रे तलाक दी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला सहाबा किराम ने जमजड़ी दी वो ये रब कलिमा तो ऊपर ने मेरे मुंगो कलिमा सहाबा ने मेरे नबी ने सलाम दे दा तो न तबोसो की जुने रे अजानो ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने मजान शुरू करने बुखारी शरीफ में मौजूद थी सहाबा किराम ताकी ताईद व तासीर सवे दे वो ये रब कलिमा उस्मान ने मेरे नबी ने सलाम दे दा तो न तबोसो की शक्ल का तरावीह बंदे सहाबा किराम ने जमज उमर ने जमजड़ी दी वो ये रब कलिमा सहाबा ने मेरे नबी ने सलाम दे दा तो न कल तबोसो की सलो जनाजे सलो तकबीरात बांधे सहाबा किराम इजमा दा फतहुल बारी सलोरम जिन के हाफिज नक इजमा नकल गई उमर फारूक रजी अल्लाह ताला सहाबा किराम कुर्बान दे राजा चढ़े यार हमारे सहाबा कलिमा ने मेरे उमर कलिमा ने दा कम जिकी जिन सहाबा किराम तरह कागे देवस्तान आजाद खला से मां कलिमा ने उमर मद वेले मां कलिमा ने सहाबा किराम वेले दा वाजिब खबर दा अल्लाह पैगंबर उमर तवई खबर करीमी नदा बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है अल्लाह पैगंबर उमर तवई उमरा कमलार तला से शैतान का गला नाशिद ले शैतान दार मनो उमर मुश्किल है 1400 साल जमाना तेरे शरीदा लेकिन कसम से ननम 1400 साल बाद उमर जी 1400 साल की बके मलाल ले शैतान का नम पगला नाशिद ले बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वला तो अकिलू खल्क सरफ राग के वही वला तो शारिबू इसकाक मुरसर मत वही वला तो नाकिऊ रिश्तेदारी मुरसर मत वही वला तो जालिसू नास मुरसर मत वही मुहतरम उलमा कली सहाबा किराम उमर अवी सरखस में जुन साथ इमाम जाबिर रहमतुल्लाह किताबुल कबाइर में लिखी वमन ताना फीहिम मुसब्बहु वक़द खरज मिन दीन व मरक मिन मिल्लतिल मुस्लिमीन चाच सहाबा किराम खिलाफ बकवास को असले दीन न खारिज मेरे मुसलमानों की जमात में जुदा दे इमाम अहमद बिन हंबल फरमाई इज़ा राइत रजुला यदसु अहद मिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अनहु ज़ंदीक़ देव सले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनकीस की पते पोह सदा सले ज़ंदीक़ दे और मोहतरम दे मकड़ई आई मई मुश्किल सलूर इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह इमाम मालिक रहमतुल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह इमाम अहमद रहमतुल्लाह दा सलूर ज़मीन दीन की इमामान थी जो उम्मत बांधे के लिए एहसान करे दे तजवीद दीन करे दे अगर मसाइल में मौता तबीर शी मुखल मोरी से तलाश मोरी से के मसले हल सके अता जवाब नहीं की मोरी से तकबल न जोड़ कड़ी
وړي چې دا په خبره د قران سنت نه استنباط نه کوي دا راغلي مجتهدین او مهنت دي دا وی د مهنت سمره د چې امت باغې باندې عمل کوي هغه امت ته ورته محترم موږ راوي سره خصوصي ژوند ساتل او امت باندې احسان دې محترم دا وی ګستاخی نه کوو دا وی بیا دې نه کوو دا وی خلاف نه کوو محترم ځکه محترم د زموږ د دین سره تعلق ساتي او یې سره دې لوی احساس کوي دیو جن محترم یاد ساتي کوم خلک چې تاسو تراشي وير امام ابو حنیفه په دې ذکر حدیث مخالفت کړو دې ذکر مو او تاسو تراشي چې په تر سره تاسو وایي ير یو طرف ته امام ابو حنیفه راي دا بل طرف ته قران حدیث دی زری امام ابو حنیفه راي او قران حدیث منم محترم یاد ساتي را تاسو حضور کې ورکړي پنځل لسم سړی کې دا سړی تاسو حضور کې ورکړي قسم دې خبره ده چې نه دا کاش کې تا درشا ویلې چې یو طرف ته امام ابو حنیفه راي دا بل طرف ته پنځل لسم سړی د مولا راي دا هغه امام چې صحابه کرام شاګردو تابعیو د پنځل لګا حدیث او حافظ وصیت نامه امام صاحب شاوی شوی دا ولسم وصیت کې خپل بچي هم حدیث وی اور تو بچے دا پنځه حدیث یاد وساته دا خلاصه دا پنځه لک حدیث کوم چې ماته یاد د پنځه لک حدیث حافظو اگر خیر القرون د دور امام او کله چې وربان دي حالات راغلا ظلم خلاف نارو چتک لږه کلاړو کوړی ورلې بدله کوینو باندې رنگ شولو حتی چې جیل نه راغله جنازه وسط شولا او کله چې شهید شو جنازه وشولا عبد الله بن مبارک علی مولا دی امام بخاری علی مولا استاد دی هغه فرمایي دغه دور یو مستجاب الدعوات گزر دغه فرمایي امام صاحب رحم الله په خبر باندې مرسي ویل کیږي تدری ورځو پورې مخکې سسيږي پتنشتر دا څوک دي د جنات په بیان دي کدا پرشتي دې راغلي مرسي وي لقد زعم بلال ومن عليها امام المسلمين ابو حنيفه في آيات وفقه وحديث آيات زبور على الصحيفه فما بالمشركين له نزير ولا بالمغربين ولا بالكوفه فلا نعرض الى اعداد على من رد قول ابي حنيفه سدا والى وبدا اشعار وي اخيرا ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وقولوا خلفا امام ابو حنیفه د دنیا نه لاړو اوس په میان کې امام صاحب څخه چرته وځيږي اوس بسترګي امام ابو حنیفه سره چرته وګوري چې دنیا د قران سنت په دلایل سره د قران سنت په تعلیمات سره لوکا وکړي وا هغه امام د دنیا نه لاړو تاسو دا ټول چې طرف ته امام راځي بل طرف ته څلورسمه صدې مولا راځي چې د فرض واجب تاریخ دی چاته چې دا په 15 روپۍ باندې مذهب بدل کړي د مشکلات په باندې راځي مذهب بدل کړو مشکلات ور باندې تاسو ګورئ ویلې شي همو ترمو د دې درته نو ته یو خطر راغلی ما همو تر سالو ته کړل هغه خلک ته وایي دا امام تقلید کې ور شرک کفر دی بهتر دې نه کټ کې خپل مراد چې روان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد هغه یو تاجر ته خطر علیږي خط کې درناک خط دی دیوی زابیو ما چې امام صاحب رحم الله د مذهب سره باندې کړم زه په خپل اشتیاق سره روان کړم بل ورځ ما د خزي سره زما خفګان راغی خزما ته وی ته یو تیار کې زیبل تیار کې راځي نه کراچي یو نوجوان دی تاجر یو دکان کې مشغول دی وای ما خزي ته ویلا چې کیسه ورځ د تاسو سره تیرو 3000 روپۍ زما تنخواه د میاشتې بچو ته سره وړم څو کاله مخکې واقعیا ده دیوی خپګان زمونږ زیات شو بل ورځ ما میر صاحب راو کوم چې رجیو خپل مجتهد صاحب د امام مولوی مقابله کې ولغراز رسول زمون په منځ کې وکړه بل ورځ چې خبر شو هغه زما په بیبي باندې عاشق شو زنو خبر شو ولڅ کور تراغله هغه نوجوان ډېر درناک دي چې لیکي قسم د خرکون سره پروت دی دی وی ورځې تیرې شوې زمونږ بیا خپګان راغی کور ته لاړم کور کې مې بیبي نشته شپه ماشومان بچي دي ما مې خدای بیبي چرته لاړه شپه تیره شوله سهار شو ول سبا ته ماته کاغذ ملاو شو ما ته وایي چې څوم کې ستا او ستا د ښځې په منځ کې نور کیسه نه جوړېده د دې وجې نه
اشتیاق سے ستاسو مشر حکم د دیو مجتهد دی ستاسو نکاح پس کړي د ځان سره بل نکاح بندو وسو نو علماء ناس دا کومه طریقه د نکاح پس کوي دا طریقه ده جماعت المسلمین په نوم چې کوم خلک دي راغلي دي دیو مشر د اشتیاق سره ریکارډ باندې خو دې شو یو مالوی چې بیبي چرته لاړه نکاح خو پس کښو خزه چرته لاړه ولغا الحملوا لیډه باندې حملو الامیر سے اشتیاق سے جماعت المسلمین کم تنظیم و مشر هغه بولی د محمد عثمانیان وایو هغه بولی دا حمله ولزای کړي د خپل نکاح ور باندې تړل زمان من کوه بیبي دای درته نو ویل یو طرف تر دې کې سرای چې پردي بیان دغه په نکاح کې ورسي بل طرف ته امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته چا وین زرا ولېګل شپږ میاشتې امام ابو حنیفه په خدمت کې دا 6 مهینه تیر شولې امام صاحب زوړ مالک ته واپس کړل هغه زوړ مالک ورنه د پوښت کې وایي چې امام ابو حنیفه دې څنګه مونته او ته جواب ورکړي 6 مهینه تیر شولې قسم دې ما کله نه دي کتلی چې امام ابو حنیفه رحمه الله په ژوند او ژوندۍ کې هغه کله نظر مو چت کړی ما ته کتلی چې انسان دې کې شي محترم په دې دوکو کې مرزه خپل مذهب کې د کلک ودرېږي هغه مذهب په نوم جنگ جګړه مکو څوک چې درته دا وایي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب د قران او سنت نه خلاف دی قسم دې دا کائنات زبردست روغ ورته وایي میام دې تر اوسه پورې نو بچی نه راوړي چې د دلایل په دنیا کې د امام اعظم ابو حنیفه مذهب غلط ثابت کړي میام دې تر اوسه پورې نو بچی نه راوړي چې د دلایل په دنیا کې علماء دیوبند عقیده غلط ثابت کړي قسم دې تر اوسه نه راوړي او د قیامت سبا پورې ویرام نه وړي الله اکبر الله اگر پیسو دین دې کله پیسې وي دا به وی کړي نه وي زه پرول تلانم شو کله مخ کې پرول دیر پرول د زمانه شاګرد دې ماته کیسه کوله بلکې یو کس ته کوټ ورکړو جمع ورته ویل امین په بزور وي هغه په یو جمونس کې امین په زور وایي نه ویل په سراغ له یاد تعالی مون کوټ هم درکړه ته امین په زور وایي هغه ورته یو کوټ ته راکړه یو ځل امین ادا ټول زور د پیسو اته کې نه بزان ساتو ان شاء الله او دریم نمبر محترم واسطه علماء دیوبند دي علماء دیوبند ټول نه زیات هدف ته محترم ټول علماء دیوبند زموږ د عقیدې حفاظت کوي زموږ د نظریې حفاظت کوي دې ملک کې دی وطن کې قادیانیت د کفر ناره لګول جوړه مو هغه زمانہ وا د 1973 74 نه مخکې خبره کوو امام شریعت سید طاوله شاه بخاری رحمه الله د علماء دیوبند سرخیل دی عدالت رو وختو ورته شاجی زه په زید قادیانیت د کفر ناره تلګي امام شریعت سترو کی سترګي ورکړي د علماء دیوبند د جرنیل ورته وایي ها میں نے کہا ہے اور جب تک زندہ رہو انشاءاللہ پاکستان کے چور چوراہے پر قادیانیت کے کفر کو بیان کرتا رہوں گا اگر زندہ نہیں رہا تو میرے قبر پر آؤ قبر پر کھڑے ہو کر پوچھو انشاءاللہ میرے قبر کا ذرہ ذرہ پکار پکار کر جواب دے گا کہ قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہم دغه زمانہ وا مولانا محمد علی جالندری رحمه الله سین شراره د علماء دیوبند لوی جرنیل دی د ختم نبوت د محاذبی مناظر دی په حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې مناظره شوې ده هدایت الحیران مقدمه کې تفصیل کې د شی بیان کراله پولیس افسر کاغذ ورکو ورته حضرت جی قدیری خلاف سم وایي ورته ولی نو وایي ورته حالات خراب دي ورته حالات خراب دي تاسو کنټرول کوي کنه اور ته حالات زموږ د کنټرول نه بهر دي مولانا جالندری رحمه الله سټیج پر خودو مسجد سره راغی 20 منٹ وصیت نامہ ولیکلا سٹیج پر آ رہے فرمائے ہاں اگر انہوں نے قتل کرنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کے ناموس کے لیے قتل ہونا سیکھا ہے اگر انہوں نے درندگی سے ہماری زبان کو روکنا سیکھا ہے تو رب محمد کی قسم ہم نے حضور کے ناموس کے لیے قربان ہونا اور شہید ہونا سیکھا ہے کہ دیو قتل کے ولی ذکر دی محمد رسول اللہ دا ناموس دپاره قتل کېدل زده کړي دي که دیو زموږ جمع بندول زده کړي دي دیو ته په تشدد باندې ناز دی قسم دی موږ ته په خپلو سینو ناز دی که دیو ته په خپلو ګلو ناز دی موږ ته په خپلو وینو ناز دی موږ ته په خپلو سینو ناز دی ها اگر انہوں نے درندگی سے
से हमारी जबान को रोकना सीखा है। तो रब्बे मोहम्मद के कसम हमने हुजूर के नामोज के लिए कुर्बान होना और शहीद होना सीखा। मोहतरमो, अगर खत्म नबूवत मुहाफिज़ीन दर समलाई की तो जमीयत उलमा इस्लाम का फिलहा मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह चेदर आई ने 1974-73 तारीख मुताला का बहरम तहरीक चला उनके मौलाना सईद यूसुफ बिन नूरी देवबंदे दे दन्नम बहस के उनके मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह देवबंदे दे देवतन की के मदारिस खबर रागले दा देवतन की के शायर अल्लाह खबर रागले दा अगर टोल हिफाजत के उनके उलमा देवबंदी उनके जिहाद में हजून आबाद दी अल्हम्दुलिल्लाह द कुफर मुकाबले के उनके उलमा देवबंदी आगे दरे ताकतून अल्लाह रजीव पला सुन मात का बरतानिया रजीव पला सुन मात कड़ेवा रूस रजीव पला सुन मात को नन अमेरिका चिदा अना रब्बुकुमुल आला नारी लगे वले अफगानिस्तान तरह गले अल्लाह दल मुजाहिदीन पला सुन बांधे मात कड़ेगी अल्लाह रजीव पला सुन सलील कड़ेगी अब इंशाअल्लाह अजीज हम करीब दुनिया तमाशा होगी चाब अमेरिका अफगान पे जमक बांधे रूस बशान के टुकड़े टुकड़े सोला अफगान पे जमक ना जिल्लत सहा पर सोई सर कुव्वत अला और अफगान पर जमक बांधी उजल ब्याद इस्लामी खिलाफत जद्दो चंद सोला इंशाअल्लाह सूरह इंशाअल्लाह जिले मनगिरी मास्टर इंशाअल्लाह नो इतना उसको खफा को नहीं करना दोबारा बन अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत कायमेगी इंशाअल्लाह मुमकिन है खबर जमन सुना आहू न दर्दुन हम दगा अल्लाह मेरा वली इंशाअल्लाह खफा बोर बांधी नूर मुन नहीं अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हो इस्लामी दिव बनत लावी प्रे खावतम न बदी बाड दिव बवे पहला ख्वा द बिदतिया में हुकूमत अखवा दार तौहीद और सुन्नत दे इशात फनुम जे टोल उमर कोम त दुकर कड़ीदा न मुतजिला फलार मान दी उम्मत बुजी कल द हयातुन नबी ने इनकार कल द अज़ाब कब्र दा किदीन इनकार टोल उमर हमको अज़ाब कब्र मनो मनो मनको दर नबी ने अज़ाब कब्र न माने और मुतजिला पसंद जरूर द पारे माने जसद द पारे अबल रजम मुनाजर और बांधी हवादा अगर लगू आखिर की बराबर टोल उमर नदीव बतलमना हुई प्रे खवदमना नदीव टोल जोर सब नवस नदीव जिहाद सिर्फ मुसलमानों सतूना वहल नदीव जिहाद मुसलमानों मुहाजिर की शर्त साथ पर पाकवल दी इस दीव रोजो की तासो क्या दाइश नटोल खवारिज राजा मतलब दाइश बनो हम असलहद अमेरिकन और सरवा पीसदा हुई और सरवा सपोर्ट दा हुई और सरव अल्हम्दुलिल्लाह अगर दाइश का खत्म खवारिज अल्लाह ताला मुजाहिदीन पलास बांधे टुकड़े टुकड़े लला मखकिम दाखिल जलील हुई उजल बबिया जलील कीगी इंशाअल्लाह अल तब इस्लामी हुकूमत दोबारा कायमेगी इंशाअल्लाह जिहाद के उनकिम देवबंदियान दी नम मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब की वगर देगा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जंडीव चतवन के उलमाए देवबंदी इस्लाम पूरे शोधे जोंदे साथुन के उलमाए देवबंदी मुहतरम अतीब जना सूके और कसी कड़ी दे पागन आमद उलमाए देवबंद मशरान उलमाए शहीदान कई सूक लगिया दी तो मीडिया बांधी रहुई बखिलाफ बांधी रहुई किरदार खुशी कई सूक लगिया दी दंतिर शिरक और बिदत नारी पसे लगई ड्यू ड्यूटी सिर्फ हम दहुमर लगे वलीदा पल कले वतन के टोल उमर तौहीद और सुन्नत दे इशात बनों बांधी कुम त दो कवर कवल लेकिन कले छे हक और बातिल जगड़ द नजरियात चुरोशी मेरे दियो मशरान टोल उमर खूब नहीं खूब में वक्त अपना के मेरे नाले में राबज को बना लई बांधी बोरे वतो मेरे दियो टोल उमर जोर दजवी लज़र रुपए इनाम द दियो कीमत लज़र रुपए भी कसम दे सब फखर सरवे माता बखबल गरीब मोला बांधी फखर दे माता नाज दे जमा मोला 35 रुपए बांधी इमामत खिताबत कड़े दे खुद मिंबर आजादी न खर्च कड़ी ते मेहराब आजादी न खर्च कड़ी ते तीनों मजहब चा गुलाम न दे जो वाला नूरू कल चिदी आवाज लगे हो तक लज़र रुपए वाला पसी और पसीव अगर लज़र रुपए मुतमिला उनसे अल्लाह जलील अकल मुहतरम होंगे उलमाओ होंगे बल्लोगी तेरे इंशाअल्लाह दीन बरचा गुलाम न जोड़ो इंशाअल्लाह खबर जमुन तराला शेख ज़करिया नव्वर अल्लाह मरकद ओ पदीजे की खूब लिखले पदीजे की खूब जालिमानो अजमुंगे खूब चिकमस के खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरऊ बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद थे
من رأى في المنام فسيراني باليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رأى الله بخاری شریف دل کے موجود تھے پنځه روایت امام بخاری نقل کړي دي نبی علیہ السلام په شکل کې شیطان هم په خوب کې نشي راځي زمونږ عقیده ده بلو زمونږ مناظره زمونږ استاد خوب لیدلې ده شیخ غلام الله خان سے ورته جواهر القرآن زمانه ده مختصر جواهر القرآن اره دیو خوبونه به ډېر خجر دي الله دې موږ دغه ټول پندونو محفوظ وساتي امين او محترم دایات زمونږ کوئی مړ یې معاف نکړه دي ظالمانو خپل ورس شفیق الامه پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی سے نور اللہ مرکدہ وفات شو دنیا وقتل قسم دے پسوک یا دوکی اسلام آباد کی جی کے روڈ بلاک اسلام آباد کے پلکون مخلوق پروردگار دا انسانان دی که پرشتی دی که جنات تی دمرا مخلوق دا کمزی نہ آگئے مجاہدین پکی دی تبلیغیان پکی دی صوفی کرام پکی دی علماء پکی دی طلباء پکی دی عوام الناس مسلمانان پکی دی او بے جنازہ وشولا دلتی نے پسی پوسٹونا ولگول او دا خو لوی بدعتی او مشرک لاړو نعوذ بالله بدعت او شرک شافی په خلی کې الله دې ته ورخو د لازاری صبر مولا دفن شو هغه لوی ولی الله دفن شو چون کې زمونږ عقیده او مشکات شریف سره 25 باندې حدیث موجود دی برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ دی نیکو خلقو ته الله په قبر کې د جنت کړکۍ کولاو کې او جنت خوشبویانه ورکړه شروع شي دا هر نیک قبر کی لیکن بعضی اولیاء داوی دا قبر خوشبوئی اللہ پار کرو باسی تو منکرین و متعصبین و ماندی دا اتمام حجت پار لگا بدل منکرین دیو چگی والے والمشرک لاڑو اللہ دا قبر خوشبوئی باہر رو مستل دیو تو ورخو دیو چگو او دا سنگی کے دیش بیخر شروع شو روحانیات کو منکر دی اللہ کے ولی نسی کیا دے وہ یورا سر تظاهروی سے لوی دی یقین نبی علیہ السلام تو سوکم نشی رسید سلام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا داخل شي تاسو کې سوک سلی هغه ته بفتی الله دې مونږ ټول بار بار بوزي مدینه منوره ته انسان را داخل شي مسجد نبی صلی الله علیه وسلم تراشی قسم دې په پوره مسجد نبوي کې انسان هغه خوشبوئی محسوس ولش او لګلار سے شفا او استقام او چت کا سلورم دین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی روایت موجود ہے صحیح سند سرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن شو اگر خاور ترازی خاور پلاس کی راغلی شار ہوئی وې د نبی علیہ السلام د قبر خاور چې کوم خوشبوئی کوي کہ یو زنده چا توي کا قسم دې په کائنات کې بدله څه خوشبوئی هغه محسوس نه کیږي سبحان الله زما ملګری سرګوده کی جوړه غازی عبدالرشید شهید رحم الله لال مسجد والا شهید شو دی په تابوت کې وړل دین راوینه روانو یو طالب د جاله ټوپۍ په سر د دې راغستره په داوینو کې سره کړی د دین یو ټوکر زما دی ملګری موري سره تور کړی قسم د قران په سر کې ایک دوا شپږ میاشتې بعد زما د سره ملاقات وشو 6 مہینے بعد د شیشه غړبې د کلاو کو هغه د ویني هغه ټوکر ټوپۍ والا ما بوی کړه قسم د په کائنات کې دغه خوشبوئی ما بل ځای نه محسوس کړی او کراماتونو د انکار دا طریقه شي دا خو معتزلیت دی دا خو جهالت دی تاسو ګورئ ویره نبی علیہ السلام لوی دی هزاروی سے لوی دی نبی علیہ السلام لوی دی چلو د نبی علیہ السلام د قبر د خاورونو خوشبوئی نه تللی دا هزاروی سے د قبر د خاورونو څنګه راغله زه تاسو ته بی بی مریم درجه لوی دی د نبی علیہ السلام چالو یې دا تاسو ته بی بی مریم د موسم میوه ملو شو قرآن ذکر کوي نبی علیہ السلام په ګډه باندې کانه تړل د موسم میوه نه ملويږي تو اوس قرآن نه انکار وکا بی بی مریم درجه خو کوزه ده نبی علیہ السلام درجه چته ده هغه ته موسم میوه نه ملو شوی بی بی مریم ته نشي ملاوي ده هو قرآن نه انکار وکا ستاسو غوښتنه ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولال دے 1400 کلومیٹر لری لیکن حدیث نے کراچی واقع ساریہ جنگی کمانڈر دے پاگے باندے حملہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی منبر رسول باندے ولال دے مدینہ منورہ کی دے آواز کے اے ساریہ مینس کی دوربین نشترے ٹیلیفون موبائل نشترے اے ساریہ الجبل شاشنگورہ حملہ در باندے کی غلط پام کا اگوی تو عمر دا آواز ہونے کی آواز محسوس ہو شاہت گوری دشمن وگلا ورکی گرہ طرفا لیکن یہ صلیب بخاری کو لاوئی نبی علیہ السلام صحابے بدو کبوت لگا
66 किलोमीटर خوا د غره نه دوکه ورسره کېږي نبي رسول الله په نظر نه راځي आवाज د ورکړ یو صاحب واپس شي دوکه ورسره کېږي یو سړی انکار کوي ته عمر فاروق دا کرامت نه منبا سکه نه منم چې د نبی رسول الله سره نه شوی عمر سره څنګه دا طریقه غلطه کوم بل محترم ځان ساتي د سلوي خروج ولا شیخ القرآن توحید او سنت د حساب سے دوکه نه کی پتون دي دوکه نه کی دې اهل علماء ملګرتیا وکړو ان شاء الله علماء دیوبند خلاف چې څومره پروپاګاندا کیږي څوک کنځل کوي څوک بدرت وي څوک چیلنج بازی کوي خو چیلنج بازیانو ولم تاسو پیژنئ چې کله زموږ راتګي د زمري بچړي په اوسه څه مخته وي ټول زور یې دا وي نر بچي شل کانه د مهنت وکړو ټول عمر دې کنځل کې ما ته کنځل نه دي کړی چې تا ته کنځل نه کوو سړي قسم دې مشران نه یادو سره ته ساده الفاظ خپل دلیل خپل نظریه تم تکړه نظریه دې بیان کا الله دې موږ د علی ابو ملګری جوړ کړي محترم جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام د اهل حقوق قابل د علماء دیوبند موږ به دې کار کوم ملګرتیا کوي ان شاء الله دې لپاره باندې ټول چې موږ کوڅه جوړه کړو روډ لا جوړ کړي نور مرته ونه کړو صرف دې لپاره دې ملک کې ناموس رسالت جنگ کوونکي دیو دي ختم نبوت تحفظ کوونکي جمعیت علماء دا ګيري پګړې حفاظت کوونکي جمعیت علماء دا مدارس حفاظت کوونکي جمعیت علماء اسلام دی صرف چې الله تعالی ته ویل شو الله مفاد لپاره ما دین د تحفظ لپاره د جمعیت علماء اسلام ملګرتیا کوي او ان شاء الله وعده ده الله سوچت کې سوچ وکړي ان شاء الله الله دې امر کوي توفیق راکړي دیوی بعضی حضرات وایي چې اسلام ته مناظره نشته شر او فساد اسلام کې مناظره نشته دا ابو خالد جهالت دی ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کړې او قرآن یې ذکر کړی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره مناظره کړې او مبارک موجود دی حضرت نبی علیہ السلام د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې و تفصیلا مفسرینو روایت جمع ذکر کړې دي ابن عباس رضی الله عنه د خوارجو سره مناظره کړې دي باقی دا چې فائدې نشته نو فائدې به تر دا وي کورونو ته ور پسې راتلا جمعهتونو ته پسې در پسې راتلا نن ورل تر زمري سره ورته مونږ مخې ته ولاړو دې فائدې نشته چې فائدې نه وته میدان ولې ګرم کړو او زه عموما ګورئ مقبره کې اختلاف راغی اسی وہ طریقے سے عواموں ته پریږدي چې عوامو ته پریږدي عوامو په یو څه ټوپک راځي داګې بلل شي شدت وکړي لکه په باندې تاسو کې څه دی باندې والا